بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دا سلورم درس دی د زاد الطالبین د اولنۍ حصے. دا ستاسو د نصاب حصه ده، نو الفاظو ترجمه صرف زده کول دي، نو د زده کولو خواري کوئ. دا جرس وی هغې څیز ته چې د هغې نه سړی خوند په ټنګ ټونګ اخلي. نو کله مونږه جرس وایو ګینګړي ته، کله جرس وایو ستار ته، کله جرس وایو موبایل ته، کله جرس وایو سینما ته. نو الجرسو دا ګینګړي، مزامیرو دا الجرسو ګینګړي، مزامیر الشیطان، مزمار الشیطان جمع مزامیر الشیطان. دا د شیطان رباب دی، مزامیر رباب دی، الشیطان د شیطان. څنګه چې شیطان رباب او ستار چې دی نو هغه د ګناه کار دی. دغه شان ټنګ ټونګ چې دی نو دا هم څه دی، ډنګ ډونګ ورته وی، ټنګ ټونګ ورته وی. دا په جلسو کې، که دا په اجتماعګانو کې، که دا په کورونو کې، که دا په لارو کې، چې په کوم ځای کې دا د شیطان څه دی، دا د شیطان هغه د ستار هغه مزي دي. الجرسو ټلۍ، مزامیر شیطان دا د شیطان هغه رباب دی. دغه شانې ورپسې حدیث کې راځي څنګه چې په پړي باندې خلک تړل کوي، نو دغه شانې دا زنانه چې دي دا د نارینهو دپاره د رسۍ حیثیت لري. د دې سره د محبت او د دې د ناز و ادا په وجه باندې نارینه چې دی نو هغه د شیطان د حملو شکار کیږي. نو حدیث کې رالل چې النساء او زنانا حبائل حبل جمع د حبائل ستوي رسۍ، النساء او ښځې حبائل دا رسۍ دي، الشیطان د شیطان. نو ځان د شیطان پر رسۍ کې تړلو په ځای باندې د زنانو تربیت هم وکړي، خپل تربیت هم وکړي چې دا زنانه دا شي دا د جنت هغه باغ ته جوړ شي، دا چېرته د شیطان رسۍ ته جوړې نه شي. الطاعم الشاکر کالصائم الصابر. طاعم طعام خوراک ته وایي، طاعم خوړونکي ته وایي. الطاعم خوړونکی، الشاکرو چې هغه شکر ایستونکی. کوم سړی چې خوراک وکړي وروسته پسې الحمدلله وایي. د ده مثال دی کالصائم په شانتې د روژهدار، الصابر چې هغه روژه نیولي. یو سړی روژه نیولې ده، وږی تږی ناست دی، دته چې کوم ثواب میلاویږي نو دا ثواب هغې سړي ته میلاویږي چې خوراک څښاک کوي خو شکر پرې د الله وباسي. الطاعم هغه خوړونکی، الشاکرو چې هغه شکر ایستونکی دی، کالصائم دا دی په شان د روژهدار، الصابر صبر کوونکی. الاقتصاد فی النفقة نصف المعیشة. الاقتصاد درمیانه توب، فی النفقة په خرچ کې، په خرچ کې درمیانه توب، نه ډیر خرچ کول نه کم خرچ کول، نه داسې ډیر کول چې د ضرورت نه زیاتي، نه داسې خرچ کول چې د ضرورت مطابق هم نه فراهم کې. نو الاقتصاد درمیانه والی فی النفقة په خرچ کې، نصف المعیشة دا نیم د معیشت انحصار دا په اقتصاد دی. نو که نارینه‌ای که زنانه‌ای، که د کوري که بهري، که اداري او که کورنۍ، که خپل جیبي او که د ادارو مالیاتي سیسټمي، دا چې کله سړی اقتصاد نه کارالي نو الاقتصاد درمیانه توب په نفقة په خرچ کې، نصف المعیشت دا نیم معیشت دی، نیم د ژوند انحصار دی. التودد الى الناس نصف العقل. التودد الى الناس ود وی محبت ته. نو التودد مینه کول، د مینې اظهار کول الى الناس د خلکو سره، نصف العقل دا نیم هوښیارتوب دی. سلام کې ستړي مشي وې او په مسکا کې وکړي د دې ځان له خوند دی، او دغه سلام په تریو تندي وکړي نو د دې ځان له یو اثر دی. نو خلکو له محبت ورکړي. التودد محبت کول الى الناس د خلکو سره، نصف العقل دا نیم هوښیارتوب دی، نیم عقل دی. وحسن السؤال او بهترین تپوس، نصف العلم دا نیم علم دی. د شاګرد په حیثیت باندې تپوس کوي نو د سوال ښه انداز د دې جواب به د علم د نیم علم حاصلول په خپله باندې دي.
نو د سوال کولو چلم یاد کوي او د خلکو سره د ملاوېدلو چلم یاد کوي. د خلکو سره ملاوېدلو ګور څه دی؟ خلکو له مینه ورکول او خپل له هم ورکول، پردي له هم ورکول. خپل له مینه ورکه چې ځان در باندې قربان کړي، پردي له مینه ورکه چې محفل ته دې حاضر شي. نو والتودد الی الناس، مینه ورکول خلکو ته، نصف العقل، دا نیم عقل دی. یعنی یو سړی عقلمندي غواړي نو د خلکو سره د محبت شروع کړي، د خپل کارکون سره د محبت شروع کړي، د خپل مقتدي سره د محبت شروع کړي، د خپل کور د افرادو سره د محبت شروع کړي. نو والتودد، محبت کول الی الناس، د خلکو سره، نصف العقل، دا نیم هوښیارتوب دی. وحسن السؤال، او بهترین سوال نصف العلم، دا نیم علم دی. التائب من الذنب کمن لا ذنب له. التائب، توبه ایستونکی، من الذنب، د ګناه نه. یو سړی ګناه کوي نو د ګناه نه دی توبه وباسي. نو د ګناه، زنا ته ګناه وایي، سود ته ګناه وایي، قتل ته ګناه وایي، څونه ګناهونه چې دي دا ذنب دي، ګناهونه دي. یو سړی ښه په اخلاص توبه وباسي، الله تعالی ته د دې سړي دا ګناه چې ده دا بالکل تپوس چاړولی کوي نه. داسې کمن دا داسې دی لا ذنب له، لکه ده چاړولی ګناه کړي نه. التایبو، توبه ایستونکی، من الذنب، د ګناهونو نه، کمن، په شان د هغې چا دی، لا ذنب، چې نه یې ګناه له، د هغه ګناه ډولې کړي نه. په څه کې؟ یعنې پی عدم المؤاخذة، په نه نیولو کې، دا د هغې چا په شانې دی چې هغه توبه ډولې کړي، ګناه ډولې کړي نه. الکیسو، کیس، او بل دی عاجز. الکیسو، خیار سړی، من هغه دی، دا نه چې راقابو کې نفسه، خپل ځان، خپل ځان قابو کې، د حلالو د حرامو خیال ساتي، د جایز ناجایز خیال ساتي، د خپل کړو وړو په هغې باندې نظر ساتي. نو الکیسو، خیار سړی، من هغه دی، دا نه چې قابو کې نفسه ځان، وعمل، او وکي لما، د هغه څه لپاره عمل وکي، بعد الموت، چې د مرګ نه وروسته سره روان دي، د مرګ نه وروسته چې سره روان دي، د هغې لپاره په دنیا کې عمل وکي. والعاجزو، او عاجز سړی او کمقل سړی، من هغه دی، اتبع، چې هغه روان شي، نفسه، په خپل خواهش پسې. اتبع، چې روان کی نفسه ځان، هواها، په خپل خواهش پسې. وتمنا، او بیا هم دا ارمان کوي، تمناګانې کوي، الله، د الله متعلق، په څه شرزوګانو باندې، د الله تعالی د مغفرت طلبګاري. الکیس، هوښیار سړی، من هغه دی، دا نه چې قابو کې حساب کتاب وکړي نفسه، د ځان سره. وعمل، او وکي لما، عمل وکي لما، د هغې وخت دپاره، بعد الموت، چې د مرګ نه وروسته کوم را روان دی. والعاجز، کمقل سړی، من هغه دی، اتبع، چې روان کی نفسه ځان، هواها، په خپل خواهش پسې. وتمنا، او تمنا کوي، الله، په الله. المؤمن مألف، الفت او محبت یو ټکی دی. نو المؤمن مألف، ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف. المؤمن، مؤمن چې دی، مألف، دا د الفت او د محبت هغه لوښی دی. ولا خیر، او نشته خیر، فی من، په هغې چا کې، لا یألف، چې دا د بل سره الفت نه کوي او محبت نه کوي. او خیر نشته په هغه چا کې، لا یولف، چې د هغه سره محبت نه کوي. یعنی یا خو دې سړی د بل سره د محبت اظهار وکړي، یا دا ده چې د بل د الفت او د محبت مرکز دی وګرځېږي. نو چې دا دواړه پکې نه د بل سره محبت کوي او نه دی د چا د محبت مرکز ګرځېږي، نو په داسې مؤمن کې هېڅ خیر نشته. لہذا تریو تندی او وران خوله او دغه شانې بد خوی، دا چې کوم دی د مؤمن خوی نه دی. المؤمن، او مؤمن سړی، مألف، دا د الفت مرکز دی. لا خیر، نشته څه خیر، فی من، په هغه چا کې، لا یألف، چې الفت نه کوي، محبت نه کوي د چا سره، ولا یولف، او نه دی د چا د محبت مرکز جوړ شوی. الغناء، الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. غنا چې ده نو دا هغه ټنګ ټکور ته وایي، سندرې به ورته ووایم په دې وخت کې، ستار، رباب، کیسټې، سندرې، ایکټینګ، د څونه د کوم ته چې موږ موسیقي ورته وایو. الغناء، موسیقي، ینبتو، پیدا کوي، النفاق، منافقت، په القلب، په زړه کې. دا زړه کې نفاق پیدا کوي. کما څنګه چې ینبتو، را زرغونوي، الماء، اوبه، الزرع، شینکې، څنګه چې اوبه شینکې را زرغونوي، دقه شانې دا ټنګ ټکور او دا موسیقي چې ده، دا په زړه کې څه کوي؟ نفاق، منافقت پکې پیدا کوي. الغناء، ټنګ ټکور، ینبتو، پیدا کوي، النفاق، منافقت، په القلب، په زړه کې. کما څنګه چې ینبتو، پیدا کوي، الماء، اوبه، الزرع، شینکې.
التجار يحشرون يوم القيامة فجارا الا من اتقى وبر وصدق. تجارت داسې عمل دی چې دا په دنیا کې د خلکو د ژوند انحصار چي نو دا په تجارت باندې دغه تجارت وی مبادله مال بمال عن تراض بينهما. د مال تجارت وی د مال بدل په بدله د مال کې. نو چې کله ته بل تجارت تاجران ال خپل مال خرڅي چې د خپل بیکاره سي صفت شروع کی دروغ وي یو. دویم دا چې بل له دوکه ورکي. دریم دا چې احتکار وکي یعنی خپل مال ګرانۍ ته وساتي. دریم دا چې د منډۍ هغه ټول سیزونه خپل ځان ته راولي چې یار د دوکان نه علاوه بل ځای کې نه میلاویږي. په دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تجارت ډېر ګران کار دی او په دې کې د شر نه او د بد اخلاقۍ نه او د احتکار نه او د دوکې نه ځان ساتل ډېر ګراني. نو په دې وجه التجارو تاجران به یحشرون راپاسولی کېږي یوم القیامت د قیامت په ورځ فجارن ګناهګار فجارن پاجران یعنې ګناهګار الا من سوا د هغې دوکاندار نه اتقا چې یریږي د الله نه یریږي د دوکه بادۍ نه ځان ساتي وبره او د تجارت باوجود د خلکو سره ښه سلوک کوي وصدقه او په کاروبار کې دروغ نه وایي رښتیا وایي. التجار و تجار به یحشرون راجمع کولی کېږي یوم القیامت د قیامت په ورځ فجارن پاجران الا من سوا د هغې نه اتقا چې یریږي د الله نه وبره نیکي کوي وصدقه او رښتیا وایي. او کم تاجر چې هغه صدوق دی رښتینی دی د خپل مال غلطه تعریف نه کوي الامین امانتدار دی دوکه نه ورکوي دا به د قیامت په ورځ د دې دریو خلکو سره النبیین الصدیقین الشهدا. التاجر الدکاندار الصدوق چې هغه کثیر الصدق دی رښتیا ډېر وایي. الامین چې هغه امانتداري چاله دوکې نه ورکوي. د قیامت په ورځ به دی مع النبیین د نبیانو سره والصدیقین د صدیقو سره والشهدا او د شهیدانو سره.